اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومړی خو فیض محمد خان ستا د زید جان د الف خان د ټولو شکریا دا کوم چې تاسو په شارټ نوټس باندې دلته راغللی. تاسو ته پته ده چې پرون دلته په غني خان روډ باندې یو واقعیت شوي ډېر بدرنګ، او په نتیجه کې چې کوم دی نو عابد خان اسپتال ته ورسېده او حمزه خان حوالات ته ورسېده. نو د پرونی واقعې په لحاظ سره زما نږدې او زما په خیال زه دې کې چې کوم دی نو د مزمت نه علاوه حمزه خان او فضل خان دواړه بلیم کومه. ځکه بلیم کومه چې عابد خان دا دواړه چې کوم دی نو په ایف آی آر کې باینین کوټ کړي دي، او په دې وجه باندې چې کوم دی نو حمزه خان خاص کر کې بلیم کومه چې اپیرنټلی عابد خان زخمی شوی دی او د هغې په نتیجه کې چې دی نو حمزه خان پولیس کسټډي ته تللی دی. خو having said that, د اردو یو شعر دی، وہی وقت کرتا ہے پرورش ان کی حادثے بے سبب نہیں ہوتے. د هر یو واقعې چې کوم دی نو یو پس منظر وي، او د دې پرټیکولر واقعاتو پس منظر نه تاسو خبر یې، خو زه یې ریپیټ کوم. زه بیګا یوه نیمه بجه کلي ته را رسېدلی یم، او زما چې کوم دوه درې کسانو سره خبرې شوي دي او کوم کلیپ د اسپتال نه عابد خان چې کوم دی نو ورکړی دی، نو د هغې په تنظر کې چې ما سره کوم انفارمیشن دی نو زه چې کوم دی نو په دې رنګ علم چې ما ته درې واڼه چې کوم دی نو زما نږدې ګناهګار دي. درې واڼو نه په خپل ځای باندې غلطۍ شوي دي، او ځکه چې کوم دی نو دا واقعیات پرون شوي. دا خبره شروع شوې د سما ټي وي د یو دغه نه ده، یو ویډیو یو خبر نه ده چې اووه کسان چې کوم دی نو دا د تحریک انصاف اپروچ شوي دي، او هغې کې د فضل خان نوم هم اخیستلی شوی دی، او ورسره دا ویلي شوي دي چې په دې کې درې کسان کنفرم شوي دي او د څلورو لا کنفرمیشن نه دی کړی. هغې ته فضل خان ریسپانډ کړی ده، هغې ته فضل خان ریسپانډ کړی ده په خپله طریقه باندې، خو د هغه د ریسپانډ کولو او د ریاکټ کولو هغه نچوړ او کرکس دا و چې ما ووټ نه دی خرڅ کړی. کرکس یې دا و. اوس نیچرلی فور اینڈ اگینسٹ د هر چا وي. نو د فضل خان هغه سټیټمنټ چې دی نو هغه ډېرو خلکو اپریشیټ کو او ډېرو خلکو به کنډیم کړي. خو عابد خان
چې په کومه طریقه باندې ریسپونډ کړی ده او ریاکټ کړی ده، نو دا نه په پاکستان کې، نه په صوبه کې او نه په دې ډسټرکټ کې بل چا په هغې رنګ باندې دا ریسپونډ کړی ده. نو د عابد خان خو لومبۍ غلطي چې دی نو دا دی چې ستا او د فضل خان چې کوم دی نو تعلق چې دی نو هغه ټیک نه دی. نو لومبۍ خو چې کوم دی مارلی دا پکارو چې ده په اړو ریاکټ کوله نه، خو چې ریاکټ کولی نو بیا ټولې دنیا ریاکټ کړې وه، خو ستا انداز چې کوم دی نو ولې د نورو نه چې کوم دی نو جدا. بیا د هغې نه پس چې عابد خان ریاکټ کړله نو فضل خان په ځای د دې چې ده ریسپونډ کوله نو ده انتظار نه شو کولی. د 70 ورځې به انتظار کړی په 28-30 تاریخ باندې به پته لګېدلې وه چې ووټ یې خرڅ کړی دی او که نه دی. ولې ریسپونډ کړله، ولې ریاکټ کړله، نو دله نه و پکار. دا د فضل خان غلطي دی. بیا عابد خان په دغه ځای باندې سټاپ نه شو او هغه بیا چې کوم دی نو ریاکټ کوله او هغه ریاکشن چې کوم دی نو هغه اشتعال انګیز و. نو نتیجه دا راوختله چې پرون دغه واقعات شو. اوس دا واقعات که اتفاقي شوي او که پلانډ شوي، که د یو طرفه پلان دي او که د بل طرفه پلان دي، زه ورته په ښه نظر باندې نه ګورم او یو بدرنګه واقع شوې ده او دغلته زه حمزه خان زه بلیم کومه چې هغه چې دی نو په کسټډي کې دی او عابد خان چې دی نو دا په هسپتال کې دی. ما نه حمزه لیدلی دی او نه مې عابد لیدلی دی او نه چې کوم دی نو د حمزه خان تپوس کوم او نه عابد خان له ورځم. زما لپاره چې کوم دی نو دې وخت کې دا لازمه ده چې زه د سپیډ ته سپیډ ووایم، که څوک پې چې کوم دی نو خوشحالېږي او که څوک پې چې کوم دی نو خفه کېږي. نن به پې چې کوم دی نو دغه وي، خو د پښتو هغه بل متل دی وي راست اوسه په لویه لار کې چې کوم دی نو ملاست اوسه. انشاءالله تعالی الله به رهنمایي هم کوي، مدد هم کوي او په یو ښه کاز کې او په یو ښه سپیرټ که زه چې کوم دی نو یو کار کوم او یو خبره کوم نو انشاءالله ما سره به په دې کې چې کوم دی نو نور خلک هم چې کوم دی نو مدد کوي. نو زما دغه چې کوم دی نو یو څو خبرې وي او نور که ستاسو څه سوال جواب وي نو هغه تاسو کوئ.